أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. سورة لقمان 8 نمبر آیات دی 8 او 9 نمبر کی دا هغه کسانو د پاره بشارت ته چې کوم مؤمنان دي د هغه عمل شریعت برابر دی، یعنی حاملین قرآن زده کوونکي او هغه باندې عمل کوونکي نو د هغوی دپاره خوشخبري ذکر کیږي. الله تعالی و ان الذين يقينا هغه کسان آمنوا چې ایمان راوړل وعملوا الصالحات وعملون کوي نیک صالح عمل هغه ته ویل کیږي چې ما وافق الشریعه چې کوم د شریعت موافق او چې کوم مخالف د شریعت هغه ته منکر ویل کیږي. چې ایمان هم لري او عمل د شریعت برابر هم دی، لهم د هغې دپاره جنات النعیم جنتونه د نعمتونو به وي، د نعمتونو والا جنتونو ته به داخلیږي، خالدین فیها همیشه به په دغې کې، وعد الله د الله وعده حقا رښتونی، وهو العزیز الحکیم د الله تعالی غالب او حکمت والا دی، یعنې دا کارونه کولی شي د وس لاندې دي. خلق السماوات بغیر عمد دا دلیل عقلی تفصیلی د پاره توحید الله تعالی او د وحدانیت الله تعالی. الله تعالی خلق السماوات پیدا کړی د اسمانونو بغیر عمد بغیر دستانونه تراونه حاجتین هغه لرجستنی نشت، والقى في الارض او خودلی دی بزمکه باندې رواسی غرونه ان تمید بكم چې حرکتونه کې بتا سو باندې زمکه باندې غرونه خل جسمه کې میزانیه او توازن برابرۍ حرکتونه کې، وبث فيها اخرکړي دی په دې زمکه کې من كل دابة هر قسم ژوندي سري ډیر ناشنا مخلوقات په ځمکه باندې وسیږي. وانزلنا الله موږ نازل کړي دي من السماء د اسمان طرفنا ما انبو فانبتنا موږ را زرغونو فيها په دیوبو کې من كل زوج کریم هر جوړه د بوټو کریم پیدامنه د بوټو چې څومره پیدامنه جوړي دي څومره قسمونه دي ټول الله تعالی د بو په ذریعہ باندې را زرغونوي. دا د الله تعالی عظیم قدرتونه دي، د الله تعالی عظیمه کاریګری ده. دا دلیل عقلی شو په وحدانیت د الله تعالی باندې په اثبات توحید باندې. اوس دغه دلیل خلاصه ذکر کوي چې هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. دغه مخلوق د الله تعالی دی، کوم ذکر چې وجود د الله مخلوق دی، الله پیدا کړی دی. فاروني ما ته وخای ماذا خلق الذين من دونه چې څه شی پیدا کړی دی هغه کسانو چې بغیر د الله نه دي. د الله نه بغیر چې کوم چا تاسو د خدای په نظر باندې ګورئ د هغې بندگی کوئ او د هغې نه دعاګانې او سوالونه کوئ نو وښایي څه شی پیدا کړی دی؟ هېڅ شی هم نه دی پیدا کړی. بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکې ظالمان خلک په ګمراهي ښکاره کې دي. ګمراهي بیخي واضح ده چې دغه چا بندگی کوي چې هغه د بندګۍ مستحق نه دی، او د هغه چا بندگی پرېږدي چې هغه مستحق ښکاره ظالمان دي. دا دلیل عقلی تفصیلی د هغې خلاصه او ثمره ذکر شو. ولقد آتینا لقمان الحکمة ان اشکر لله، او یقینا موږ ورکړی و لقمان علیه السلام ته حکمت چې شکر وباسه د الله تعالی. ومن یشکر هغه څوک چې شکر وباسي فانما یشکر لنفسه، یقینا هغه شکر وباسي د خپل ځان لپاره، خپل ځان د فایدې لپاره. ومن کفر چې ناشکري وکړه فان الله غنی حمید، یقینا الله تعالی بی حاجت او استایل شوی ذات. دې ځکه کې دلیل نقلی ذکر کیږي په حواله د لقمان علیه السلام. لقمان د دینوم د پلار نوم باعوره دی، مشهور عالم تر شوی دی لقمان ابن باعوره، او تاریخونو کې د پلار نوم څه بلم ذکر شوی دی. دا لقمان چې کوم دی نو د ایوب علیه السلام د روایت مطابق د ایوب علیه السلام خورې دی، او د دویم روایت مطابق یې د ترور زوی دی. ډېر اوږد زندګي و ډېر اوږد عمر یې لارو، الله تعالی ورله ډېر غټ عمر ورکړی تر دې حده پورې چې د داود علیه السلام په زمانه کې هم دا ژوند دی، او د داود علیه السلام پورې دا د بني اسرائیلو قاضي القضات پاتې شوی دی او فتوی بیا ورکولې. کله چې داود علیه السلام راغی د هغې نه بعد د فتوی پرېښودلې، ویل اوس ماته ضرورت نشته، داود علیه السلام پخپله موجود دی، وحی ورته کېږي. د باره کې دا مسله ده چې یاره دا پیغمبر دی او که نه دی. په دې کې یو روایت دا هم شته چې دا پیغمبر دی، لیکن کوم روایت چې نقل هغه روایت کې ډېر زیات ضعف او کمزوري شته.
په دغه روایت کې د راویان موجود د جغرابیان ضعیف دي، قابلی بروسه خلک نه دي، د اعتماد خلک نه دي. نو معلومی کې دا چې پیغمبري یقیني ثابت نه ده. د جمهور د اکثر علماء رائے دا ده چې لقمان چې کوم دی نو دا یو نیک ولی بزرګ تر شوی او دا سړی چې کوم دی د حبشو د خاندان نه دی او ډېر صحابه کرام ډېر زیات اقوال په دې باندې شته چې دا سړی حبشي دی. په یو روایت کې دا هم دی چې ابن عباس رضی الله عنه یو حبشي ته تسری ورکوله مسلمان، هغه ته ویل چې ګوره تورواله چې کوم دی دا عیب نه دی، پتا سو کې لولي بزرګان تیر شوی دي، ایوب علیه پتا سو کې لقمان علیه السلام تیر شوی دی حبشو کې، دغه شان کې بلال رضی الله عنه په تاسو کې تیر شوی دی، یو بل بزرګ نوم یې واغست چې په تاسو کې تیر شوی دی، لوی خلک دی. نو تورواله عیب شو چې دومره لوی خلک په تاسو کې شته تاسو جوړې دي شي، نو بیا تورواله عیب نه دی. بهر حال باندې د حبشي قوم سره تعلق دی او د پیشي په لحاظ باندې دا ترکان دی او برشتي په لحاظ باندې دا د ایوب علیه السلام خوري یا ترور زوی دی. دا ردی تفصیل له پیغمبري مشکوکه د پیغمبر دیو کنه دی، اکثر رائے دا چې دا یو نیک ولی بزرګ تر شوی دی. ځنې سبقونه د داوود علیه السلام نه هم ویلي، داوود علیه السلام په زمانه کې ځنې سبقونه داوود علیه السلام نه ویلي، ډېر مسایل د هغه نه مزده کړي دي او په ټوله دنیا کې د لقمان ډېر زیات کافي شهرت هم شته دی. الله تعالی وی لقد آتینا لقمان الحکمت، یقینا ورکړی او لقمان علیه السلام د حکمت. حکمت څه ته ویل کېږي؟ حکمت علم ته ویل کېږي چې کوم شرعي علم او اداغي موافق عمل وهم وشي، علم هم حاصل شي صحیح علم جهالتنا او د علم سره موافق عمل هم ور سره، نو د حکمت ویل کېږي. لقمان علیه السلام د لوی حکیم تر شوی دی، د علم لارو چې د علم سره عمل هم ور سره، د علم لارو. اوس ګوره د الله تعالی توحید په عقلي دلایل سره ثابت شو، په وحی سره ثابت شو، د پیغمبرانو په قول فعل سره ثابت شو. نو اوس په دې ځکه کې د لقمان چې د یو بزرګ او د یو عالم په حواله سره هم ثابتول غواړي الله تعالی چې هغه خلک چې د هغه عمل د علم سره برابر نیک عمل خلکو، هغه هم توحید د لپاره ډېر کار کړی، توحید د لپاره ډېر نصیحتونه دغه موجود دي، تعلیمات موجود دي او دا مسله د ټولو نیکو خلکو مشترکه ده، باندې کې د چا اختلاف نشته. قریش باندې رد دي، مشرکان باندې رد دي چې تاسو د عقیده او عمل نه د پیغمبرانو سره موافق دي، نه د آسماني کتابونو سره موافق دي، نه د وحی سره موافق دي او نو حاکمان لوی د حکمت والا او خياران چې کوم تیر شوی دي د هغوی د عمل قول فعل سره هم د مخالف ته موافق نه دي، لہذا تاسو د زماني ډېر لوی جاهلان خلک دا مطلب شي. نو الله تعالی موږ لقمان علیه السلام د حکمت ورکړو، انشکر لله چې شکر وباسه د الله تعالی، د څه شکر وباسه؟ د هر نعمت شکر وباسه، خاص کر د هغه علم او د هغه عمل چې تاسو سره دي. ومن يشكر فانما يشكر لنفسه، او یقینا هغه څوک چې شکر وباسي د الله تعالی، یقینا دا شکر وباسي د خپل ځان د فائدې لپاره. څوک د نعمتونو شکر وباسي نو دا ټوله فائدې خپل ده، الله تعالی دا چې شکر ته محتاج نه دی ته زما شکر وباسه، زما خدای لوی شي دسته نه کی. نو وس معلومه کې د لقمان علیه السلام علم او عمل خو برابر د شکر ایستلای او چې شکر ایستلای نو خپل ځان لپاره به لوی فائدہ حاصله کړي. ومن کفاره چې ناشکری وکړه، کفر په ډېرو معنو سره راځي، کفر په معنا د کروندې سره راځي او دغه شان کفر په معنا د ناشکری سره راځي، کفر په معنا د ګناي کبیره سره راځي، کفر په معنا د ناشکری سره راځي. نو بیا به زی ذکر کې چې هغه خپل احوال په احوال نو معلومیږي. دلته چې د شکر باس روان دي، د شکر نه جوړ کفر ذکر چې په معنا د ناشکری سره، دا کفر په معنا د ناشکری سره بیا. نو ومن کفاره چې ناشکری وکړي فإن الله يقين الله تعالی غني بحاجت ده، یعنی د خلکو شکرونه د ضرورت نشته، بس نه دی وباسي. حمید استایل شوی دی، خو نقصان به چا وشي؟ خپل نقصان به وشي. وإذ قال فهغه وخت چې ویل لقمان علیه السلام لابنه خپل زویته وهو يعظه او د نصيحت کا هغه زویته خپل زویته نصیحت کوي، لوی عالم لوی علم لري، وګد زمانہ لري، وګد عمر لري، ډیرو پیغمبرانو سره ملاقات شوه دی او ډیر د کار سړی دی د نصیحت کې خبر زیته. نو د سویا بني ازوی لا تشرك بالله، شریک باندې نسید الله سره، ان الشرك لظلم عظیم، یقینا شرک ظلم دی، لوی ظلم دی. ظلم دې ته ویل کېږي چې هر هغه شی چې د کم څه د پاره یې هغه کې استعمال نشي بل ځکه استعمال شي، لغوي تعریف دی.
نو وس ګوره بندگی چې کوم ده د بندگی زګینه الله تعالی ذات ته الله تعالی د لپاره بندگی د بندگی مستحق صرف الله تعالی دی او دا بندگی ته ویل سي د بل چاته حواله کی بل چاته بندگی شروع کی نو ډیر لوی ظلم دی دغه شان د نعمتونو شکر د الله وستل بکارو چې الله تعالی د احسانات موږ باندې کړی دي او ته د اخر قبر ته منسوب کې بت ته منسوب کې بل چاته منسوب کې ډیر لوی ظلم دی چې د نعمتونو احسان مند چې چا بکار واغه د پری خو د بل چا احسان دی قبول کو بل چا احسان دی ومانو نو په لغوي اعتبار سره هم د ظلم شو اصطلاحي انداز باندې ظلم چې کوم دی نو صاحب حقدار ته حق نه حواله کول د ظلم د یو ساده عام تعریف نو بری طریقه باندې د الله تعالی حقدار د الله تعالی وحدانیت منل شي دغه بندگی وش او د نعمتونو شکر یاد شي دغه نه کول او دغه شکر او احسان د بل چا منل بندگی د بل چا کول ټول نه لوی ظلم دی حقدار ته حق حواله نشو او د مخلوق په اعتبار سره هم د مخلوق حق نه پیژندل او نه حواله کول د ظلم نو لقمان علیه السلام فرض ته ویل چې شرک لوی ظلم دی اوس دې څنګه دا خبره ده چې د خپل ځوی ته نصیحت کاو آیا نصیحت به مسلمانانو که مسلمان بنو خامخبه مسلمان د لقمان علیه السلام ځوی خامخبه مسلمانو سوال دا ده چې آیا مسلمان ته دعوت او نصیحت دعوت کولای شي کنه شي کولای ډیر خلک وایي دعوت خلک کافرانو ته ورکی مسلمانانو ته نه ورکی نو ګوره دا دعوت چې کله چاله ورکی نه دي دو فائدې دواړه خېدي یو وړه خدای د کس د مخې نه مسلمان نه دغه مسله باندې پیږي نه نو تی خبر کې وته وجه قبول کې په معنا د قبولولو بس او دویم چې ته چاته واز نصیحت کې داغه به دا معنی چې دا کم ستا ته معلوم دي ته عزت دی بده باندې کلک شه ثبوت دی ته ویل کېږي نو دعوت د دوه خبرو د پاره یا دا چې هغه خبر شي یا دا خبر خود دی خو داغه نه بعد په کلک شي مضبوط شي د لقمان علیه السلام زوی په مسلمانو خو لقمان علیه السلام خیال دا و چې په خپل خبرو باندې کلک پاتې شي اخو دی خو مایل را مایل نشي نو دین اندازه لګي چې مسلمانانو ته هم واز نصیحت کول دعوت کول دا ټیک کار دی بد کار نه دی او وصینا الانسان لبوالديه من وصیت کړل انسان ته په بار د مور خپل د هغه کی وصیت اصل کې د وصیت خپل معنی دا یو چاته د خبرې کول چې زما د مرګ نه داسې وکړه ورسته داسې وکړه یعنی هغه کارونه چې کوم د مرګ نه ورسته نافذول غواړي هغه ته وصیت وي او دا د انسانانو په حق کېږي انسان وصیت کولای شي یار که زمړ شو مداغې نه بعد تاسو داسې کار وکړئ داسې کار به وکړئ دا وصیت لیکن الله تعالی وایي چې وصینا الانسان من وصیت کړی دی نو چې کله وصیت نسبت الله تعالی خپل ځان ته وکړو نو معلومیږي دا چې دا وصیت په معنی تاکیدی حکم سره دی چې الله تعالی من انسان ته تاکیدی حکم کړی دی مضبوط حکم متکړل ځکه تاکیدی حکم په معنی سره ځکه واخیستل شي چې کله انسان ته مر را نږدې شو ځنکدن احوال شروع شي انسان د غپونو د قصونو بیا پریوته دي خبرو نه وته د خبرې نشي کولای انسان چې کله خبرې کوي نو هغه خبرې کوي چې کوم انتهایی ضروری مهمي تاغه نه بغیر گزاره نه کیږي د بزره باندې ډېری غټي خبرې او مهمي ګڼل کیږي نو په دا غټه کې د سام لاندې کیږي ډېر تکلیف متای په دماغ یې بوجي خبرې زره نه غواړي لیکن دا خبرې ډېری مهمي نه غواړي چې خپل بچو سره شریک کی او بچو ته وکړي نو ځنکدان په ټیم کې غټي خبرې تاکيدي خبرې خلک کوي چې کوم غټي اهمي خبرې قانوني قصې به کې د سره کیږي نو سخت ټیم نو بده و زمانه دغه خبرو ته الله تعالی وصیت وایو په اعتبار د تاکید سره چې د خبر ډېر انتهایی تاکیدی خبرې دي ضروری خبرې دي د پر خودلو قابل نه دي اوریدل او زده کول انتهایی ضروری دي په بده و زمانه وصینا بارکی اکثر مفسرین لیکل چې وصینا الانسان او موږ تاکیدی حکم کړی د انسان ته بیوالدیه په مارا د مور خپل د هغه کی حملته امه په خېټه کې ګرځاو د لاره مور ددو وحنن سره د کمزورین اعلی وحنن د پاسه د بلی کمزورین یعنی دا ماشوم چې خېټه کې زنانه کمزوري بیا دا ماشوم چې څونه غټي کې خاصه باقي سمه زیاته کمزوري کیږي ورځ په ورځ کمزوري کیږي او کمزوري د پاسه کمزوري او د زنانه د ماشوم برداشت کوي نو ډیر زیات مشقت د ماشوم ته پاره تیر شي اثر کې د کم حکم چې الله تعالی ویل د مور پلار سره د احسان کولو د هغه وجه اول الله تعالی ذکر کوي چې کم حکم تاکیدی حکم د مور او پلار باره کې دی نو د اصل تاکیدی نه دی ولې بنیادی وجوهات شته کلک وجوهات موجود دي اول دغه وجوهات او اسباب ته تخی دغه نه بعد بیا فیصله او حکم اوري نو وای دغه ګرځي حملات هو ګرځي دی لره امه مور د بخېټه کې وحنن سره د کمزورین علا وحنن د پاسه د بلی کمزورین او په سواله ارتنه کټکول د ماشوم فی عامین په دوه کالو کېږي دوه کاله ماشوم د تیور کول د همدل ګران کار دی دې کې شپه ورځ نه هر ټیم بچین ډیوټي به جاری ساتي کچې ماشوم تقریبا 2 غنټې نزيات برداشت سره کولای نشي
دې ته خوب او شوګری هم کې وار سبب ورته پیخيږي دا ګران کار دی. دغه نه علاوه ورسته بیا ماشوم نتی کټ کول ټیم چې کدر ورسیږي. تفسیر احسان کلام وایي چې ماشوم نتی نه کټ کول د ځان لګران پاندې ګران علم دی. په دې ټیم کې ماشوم ډیر زیات عزت کوي او ډیر زیات چې کم دی نو غجاړي پریاد کوي او ډیر زیات مشکلات پیدا کړي د مور سره. نو دغه ټیم کې دا تربیت کول او د تینه توري کول د ځان لګران پاندې ګران علم دا هم معمولی کار نه دی. دا سخت چې کم د هم مور تیر کی. نو دا غي نورسته انشکر لی ولی والدیک شکر د الله تعالی احسانات کومه ذکر شوی دي او د مور د مشکلات تا کله ولیدل نو بیا شکر وباسي الله تعالی وي زما ولی والدیک او د خپل مور او پلار د مور کړهونه ذکر کړه د پلار کړهونه ذکر نه کړه د پلار کړهونه د مور نه کم دي او د مور حق ډبل د پلار حق دغه په نسبت باندې سنگل لازم نو بده وجه باندې خو حق شته د حق نه خبري نه دی. نو ولی والدیک د ذکر د دوانو راغی د مور او پلار د دوانو شکر به پاسي او په دې کې د مور کړهونه سیوا دي داغي بډر خیر ساتي د مور پلار نه زیات او د مور هغه بلګ د مور هغه د چوند شي حق او د پلار هغه سنگل شي. نور پلار نه د خدمتونو د قربانو د کړهونو د بغیر هم د بچو ژوند ست ژوند نه او داغي ژوندۍ سره ژوندۍ نه فاتح کیږي داغي به هم غټ دخل شته خو زیات قرباني به کې د مور دي. اوس شکر وستل چې کوم دي د ست ویل کیږي الله تعالی به زما شکر وباسي او د خپل مور او پلار شکر وباسي. شکر هغه احسانات منل او داغي اقرار کول دي چې کوم احسانات تاسو سره چا کړی دي. نو کوم احسانات چې الله تعالی کړی دي هغه بزله سره ومنه په خپل باندې اقرار وکړي د الله تعالی په دې دسي ومنه اقرار یو او په عمل کې دسي وکړي د الله تعالی نه فرمانی مکوه او حکمونه پځې د شکر درې ارکان او د ناشکرۍ هم به دغه شان کې درې ارکان جوړيږي. دغه شان کې د مور او پلار احسان بسنګ منی دسي به منی اول به دا احسان دا خبره به اقرار کې د بمنی بزله سره به منی په خلص سره به منی چې زما مور او پلار په ما باندې ډیر احسانات ما سره ډیر خکړي د احسان کړي د احسان کړي سړي د خپل باندې پته لګي چې څه کړي دي. دغه نعمتونو دغه احسانات او اقرار چې په خپل باندې وکي بزله سره به معلوم کی په خپل باندې به اقرار وکي عملاً بر مور او پلار سره څه خدمت به شروع کی داغوی د راضي کولو داغوی د کړهونو او چتولو چې کړهونو ته پاتې نشي داغي خدمتونه کول داغي ضرورت پوره کول هغه د ډاډ او تسری په هر ټیم کې ورکول دا عملاً د هغه شکر ادا کول عملی تور ثابتول. او سړی د سید چې پاسه بخله لګیا د چیرې زما څنګه مور خپل ډیره خېګړی کړي او زه منم او زه خو قایل خوده هیڅ لاس نه وروړي هیڅ خېګړه وسره نه کړي لري بس په بل بیابان ژوند تیرای او د مو بل خدمات خرچه د غي د کړهونو تکلیفونو بیماری است غمی په سر باندې نشته نو واسي د بخله باندې لګیا شو نو د سره ګوتی نه وروړي نو شکر ادا نو دا پورا شکر به الک شي چې بزره کې مومني په خله اقرار وکي عملاً خدمت شروع کی دا ټول کتابونو لیکلي دي. نو الله تعالی وای زما شکر وباسي په دغه طریقه باندې ما وړاندې ویل او د مور خپل شکر په دغه طریقه باندې څنګه ما ویل الی المسیر ما تم را واپس کېدل کې شکر مونږ نو بیا بچرته زي الله ما ته برازي نو څه مطلب شو دا یو وارننګ ونګ انداز چې کله الله تعالی شکر نو باسي د مور خپل دغه احسانات نه مانی او نه اقرار کوي نه پړل کې مانی نه عملاً ثابتوي یوم نه کوي تاسو بارام ناس یي یا څه کوي څه نه کوي دریوان ارکان نه پوره کیږي نو په دریوانو صورتونو کې الله الی المسیر ما تبراشي یعنی زبر طبيعت د سزا دروخه مجددي سزا او د طریقه ده د سخ وارننګ شو او خبردار شو الټیمیټم شو چې ما تبرازي زبر د پوره تاسو کوم پوره حساب در نه اخلم البته تاسو به خبر